اکی معتکف دوران اعتکاف گپ شپ لګي فزول خبرې کوي نو د اعتکاف هغه روح دې سره هغه الوزي د ودس د چپلو زیتا کته بلا ضرورت لاړې او دوړ خپې دې بهر کې که په غلطه سره که چا په زبردستی وباسي که هیره دیوا نو اعتکاف به ماتي کې بس بعض په خوا خلکو بالکل په سر روما را چور چا سره به خبرم نه کوله کاغه بس خبره کوله اشاره به ورته وکنه داسې بعض مساجد کې مثلا باترومونه په جمعات کې نیوي هغه بهر لاشي او د سماتیو کې بیا راځي دام خیر دی او بیا که مثلا الته پراره کې جنازه راغه هغه جنازې ته اساری دي شي یعنی جنازه کولی شي خو چې تیار جنازه وته مزید اساریږي نه نو کبه زنانه داسې وي چې دا هغه ساروي وي غوامي خوي هغه بل چاته ودرېږي دا غیل وشل ضروري وي او زنانه اعتکاف ته مړ غواړي او دلته دا مثلا ده نو خیر اعتکاف ته کینی او دغه گنجائش ټول کې موجود دي دا استثناء دی پکې وکي خو مخکې ما ارزو کو چې صراحتا دا فتوا د منظور نظر منختا منل شوی اعتکاف متعلق فقها ورکړي مسنون اعتکاف پاغه باندې بعضی اکابر فقها قیاس کړي دي نو دی وجنه گنجائش صحاده پورشتا که یو معتکف داسې وي چې یو وزیر وي بچی هیڅ کې نیوي او نو اوراره نه خورای نبل او دی مجبور وي چې د کور نه ځان ته روجمات او پښمنی ته روټه وروړي نو دی تلی شي او لږ وخت کې بزي او بیا واپس زر راځي بعضی مساجد کې د جمعې د مونږ ترتیب نیوي نو هغه بل جمعه ته د جمعې مونږ تم دی شي واپس بیا زر راځي او کله ته ترتیب ویني بیا به الته کتلو بیا به دې سره د اعتکاف متاثر کیږي بعضی زنانه یا بعضی د نوکر پېښه کسان هغه سره مجبوری وي مثلا د اعتکاف کې داغه یو تاریخ دی چې هغه ته د تک انتهایی ضروری دی نو فقهاو لیکلي دي چې منظور اعتکاف چې کوم نظر والا دی نو هغه اعتکاف کې کدي استثناء کی چې دا ضروری کار به پکې کوم د دې گنجائش ته او بعض حضرات چې هغه د مسنون اعتکاف کې د دې گنجائش ورکړي دي نو بهر حال که مجبوری وي انسان ته د استثناء کولو گنجائش ته چې زبر اهم ضروری کار ته زم او زر به واپس راځم او که نیوی نو کوشش دا پکار دی چې هغه کار پکې اونکړي شي لکه کوشش پکار دی چې دغه پکې ونی شي بل چاته اوس پارل شي نو ډیر بغوره او ډیر به بهتري کوشش پکار دی چې انسان نیک اعمال کوي تلاوت ذکر نوافل او د ضرورت خبره کوي بلا ضرورت څه خبره اتر نه کوي ضرورت خبره پکې کول شي دا څنګه چې بالکل د خلی روجلا څه خبره نشته بهر حال دا ضروری خبره هغه ما عرض کی تفصيلات اعتکاف ته بکینه الحمدلله یو پور نورا فضا وی دلته مشرانم کینی د عجیب صاحب او دانور مشران نو الحمدلله ملګرو سره چې کوم نیمه ملګری نو جوانانم وی دا غویم ډیره فائدہ وشي ډیره زدکړه پکې وشي او ان شاء الله نور زموږ حضرات هغه هم د جامعي مشران هغه کینی نو د دې نبهم ان شاء الله بیا پکې مفتی سے محترم د ناس اراده هغه فرمایلی چې د دین په مسائل او د دین ذکر د نوجوانانو ته ډیره خوشي دغه شان نور ډیره خبره اصلاحي هغه ان شاء الله العزيز په دې 10 دن کې تاسو زده کوي داسې وګڼه چې کور کې دنتا 10 ولګولا کور کې دنتا روزه ولګولا کور کې دنتا مدرسه ولګولا هر ستا ته په کور کې هغه حاصلېږي نو زمانه جوانانو تم درخواست دي چې د دې سنهري موقع نه فائدہ والی خدا به درخواستي چې ټچ موبایل به کورونه کې پریږدي دلته به ټچ موبایل استعمال قطعا نه کوي ځکه چې بیا پکې د هغه پال پریزونه کې نو بیا په حرامو کې مبتلا شي او مسجد کې بیا د دې انکول او هغه نه چاہتے ہوئے بھی صدا سے منظر راشي چې هغه شرعاً درست او ټیک نیوي نو مسجد کې هغه بیا حرام او ناجایز دي نو ساده موبایل کې بیا وروړي خو خدای رچړو موبایل کور پرېږدي خو با ذمہ دار حضراتی ضرورتي نو ساده موبایل وروړي شي په ساده موبایل د ضرورت خبره معتکف ته دا ناجایزه نه دا غول شي او غټه خبره معتکف ته پاره دانا چې بغیر د ضرورت شرعي او طبيعي نه د مسجد د هغه حدود نه بهر نوزي کوم ځای چې مونږ کیږي د مونږ زین هغه وی چې د ودس چار دامو د سپلو چپلو د زین نه وي دا د مونږ زین دي هغه خبره چې ذهن نشین وي او ضرورتي مسله او د سماعت دا طبيعي ضرورت هغه تتلیشي غسل مثلا یو انسان تر اپیښ هغه تتلیشي د غسل جمعې بارکه د حضرت مفتی محمد شفیع نور الله مرقده او د نور جمهور اکابر تحقیق دار چې وتل نی بکر اعتکاف ماتیږي حضرت مفتی رشید احمد لودیانوی علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله بعض دیگر اکابر هغه د دې گنجائش ورکړي لیکن جمهور اکابر فتوا دادا چې ندی وتل پکانو احتیاطم دغه چې د جمعې غسل ته معتکف اونځي دلته مسجد کې دنه واش بیسن وغیرہ کې کلاس وغیرہ وینځي نو هغه ان شاء الله ایته گنجائش مشتري او زموږ طرف نه انتظامی تور باندې هم د داسې قسم ته مسایلو چې پای کې لاس وغیرہ وینځل کیږي یا مثلا په مسجد کې دنه یو